أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، قابل قدر سامعین کرام، موضوع مونن کلیپ پارا از کوم دیغه فتنه ده. فتنه تاسو کسی هر دور کې و هر وقت کې هر ازمکه باندې لکه خود ایم پاکستان کې یا پاکستان به هر نور ملکو کې اکثر عالمی دنیا کې وقت نه بل وخت کې فتنه روزي. البته کومه ده فتنه زنا شان څه فتنه نه یا واجباتو کې خود زنا خلق فتنو رنگ ویر کې زنا ده فتنه ده فرایزو کې لکه نن سبا کومه فلسطین معاملات هغه کې زنا کسانو د سیر رای پیش کړی چې دا یوه فتنه ده په کار د مسلمان دیگه شریک نشي، حالان که هغه مو پاره یو فرض ده، یو واجب شاید ویلی چې مسلمانو د اسلام و د اسلام قبله دفاع دی هغه ټول مسلمانو باندې فرض ده. خو مو حکمت امیر المؤمنین د نهج البلاغه حکمتو کې اول حکمت را خسته ده چې هغه کې امیر المؤمنین فتنه په باره کې بیان کړي چې فتنه علاج څنګه وشي. خب مو این موضوع طرف تر څو مثال ورکو چې فتنه مختلف قسم کېدلی شي. هغه کې فتنه یو شی کوم دی چې هغه مو ملکیا او بحری یا زیات دی چې هغه کې ډیر زیات خلک د مبتلا شي او هغه فتنه شکار د شي، هغه د فتنه توهین. خب توهین تاسو ته پاته دی چې یو کس راپوځي بل مکتب کوم د مقدساتو توهین وکي، بیا هغه نه بعد بل مکتب والا خلک راپاڅېږي هغوی په خلاف دوی مکتب توهین وکي، حالان کې توهین اصلا اسلام جایز نه ګڼي. حتی کې دغه پورې دی چې یعنی تاسې هغوی بتانو ته یعنی حکم دی چې ما یعنی باد راټیا توهین یا زیاړې ما کوئ، ویلې چې توهین اصلا اسلام زه ته وایم چې یو مکتب یا یو مکتب فکر یا اجازات نه ورکوي. خود ایمو مکتب کې تاسې وکسئ چې ایمو کوم مرجع تقلید دی یا رهبران دی، آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای صاحب و آیت الله العظمى سید علی سیستانی رحمة الله العلی، هغوی یو یا توهین اجازات بالکل یا نه ورکوي. خب نه مسله دا دی چې خب دلته دا شیان کیږي د روزانه یوه فتنه جوړه شوې وي، یو کس راپاڅېږي هغه د یو مکتب توهین وکړي، بیا سپاسه نوره خلک راپاڅېږي نوره، او فتنه بیا داسې دی چې هغه ګناهګار او بېګناه نه کسي چې دا ګناهګار دی او بېګناه دی، هغه فتنې ضد کې ټوله رسي. لکه قرآن یې چې فتنه چې کومه دی که نه د قتل نه زیاته بدتره دی، الفتنة اشد من القتل، یعنی قتل نه زیاته. ویلې چې فتنې کې بیا یو کس دوه کسه نه قتل کېږي، بېګناه کسان یاستي. لکه نن سبا تاسې کس یو کس راپاڅېږي هغه یو مکتب توهین وکړي، هغه نه بل مکتب راوځي، روډو ته راوځي، بل ځای ته راوځي، حتی کې زه ته وایم چې داسې کسان چې هغوی اصلا ذهن کې یا نه وي هغه شی رسېدلی یا نه وي و خلک د کې بېګناه لاړ شي. خب مو راڅو دي ته چې امیر المؤمنین فتنې علاج خیلی دی. خب توهین یوه فتنه دی. امیر المؤمنین یې چې کن فی الفتنة کابن لبون، چې تاسې فتنې کې چی وکړئ که یوه فتنه داسې پاڅېدله، مثال کے طور پر ما درته ویله توهین یوه فتنه دی نن سبا زمانې کې چې هر مکتب کې هر مکتب فکر توهین د کېږي، تاسې وکسئ هر وخت کې د کېږي، هغه نه بعد څه خلته ماحول جوړ شي، بېګناه خلک د کې لاړ شي. و امیر المؤمنین هیڅ کله فتنه تاسې وکسئ چې دا فتنه دی نه هغه کې ابن لبون جوړ شوی، یعنی د وخې بچی جوړ شوی، یعنی د وخ بچی چې کوم دی ویلی امیر المؤمنین چې لا زهر فیرکب ولا زرع فیحلب، چې نه هغه شاوي یعنی هغه درو مضبوط نه وي چې هغه سپرلی ورکي، و نه چې کومه دی هغه شودې ورکولی شي که نه. نه یوخې بچي مثال یې دې پاره ورکړی دی چې که فتنه ته ولې ده چې دا فتنه دی، مثلا مو ولې توهین فتنه دی، اوس دغه فتنې ته دوه خلته خلک لګېږي، یو هغه وي چې هغه سپرلی ورکي دغه فتنې ته، دغه فتنه مخکې بوځي. لکه تاسې اوس کاسې یوه کس دی مکتب فکر مقدساتو توهین یې وکړو، اهل سنت مقدساتو توهین یې وکړو یا اهل تشیع مقدساتو توهین یې وکړو، اوس دغه ته چې میلیږي سپرلی والا کسان میلیږي،
بلکې موږ تاسو ته خپله پاته دی سوشل میډیا والا دي نور دي هغه چې کوي دا پروموټ کوي دا کلیپ دی یو کس کلیپ وکړو یو زیاړې وکړي څه وکړي هغه مخ ته بیایي وکسه دا داسې کړي یعنی هغه مکتب فکر والا ټول راپوڅوي خو هغه خلک روزي روډو ته خو بیا چې کوي هغوی از کوم کسان هغه کې شودو والا بې لګي هغه بیا شودې ویر کوي دا فتنه غوټوي یو وي فتنې ته سپرلی ویر کوي یعنی بقاعده سپرتو ویر کې هغه فتنه منتقله کې هلته یې ورسوي هغو ځایو ته هلته خلک نوي خبر هغه فتنې نه خبر کړي چې دا وخت چې تاسو یو کس داسې زیاړې کړي دغه دي نوره کسان هغه راټول چې هغه بیا د فتنه غوټوي شودې ویر کوي امیرالمؤمنین هېڅکله فتنه ایجاد شوله د 2 کورونه ما کوئ ما سپرلی ویر کوه یعنی ما سپرتو ویر کوه چې دا فتنه مخکې بوځي و ما شودې ویر کوه چې دا فتنه غوټه کې خب مو دلته کسو څه دا 2 شیان کېږي و هغې فتنې زد کې د بیا بېګناه کسان راشي و زه به دا وایم چې دا نه چې کوم کس توهین کړی دی صرف هغې ګناه کې یا دغه بېګناه کسانو قتل کې وینې کې صرف هغه کسان شامل دي نه بلکې دغې فتنې کې چې څوره زد کې بېګناه کسان راغله چا سپرلی ویر که یا چا خبره څه شودې ویر کې یا دا فتنې غوټه که مخکې پروموټ کړله دا یې هغې فتنې کې څوره زد کې کسان قتل شول بېګناه وینې تالې شوي څه شوي هغه ذمهوار دي خو موږ راځو دې شي ته خو بیا څه وکړو مثال کې یو کس کوم دی هغه توهین کوي توهین علاج څه دی امیرالمؤمنین متویلی څه فتنه به ته پروموټ نه کوي فتنه مخکې نه بیایي فتنې ته به شودې نه ورکوي غوټۍ به نه خو بهترین راه حل دغه دی توهین که یو مکتب فکر کاس را پاڅېدو هغې بل مکتب فکر یعنی اهل سنت مقدساتو توهین وکړلو که هغوی احتجاج کوي یا په کار دا دی چې هغه کاس په خلاف یې وکړي نه ټول مکتب په خلاف که سمو دا یو شی کوو بیا ټول مکتب ټارګېټ کوو هغه فتنه نوره غوټوو بیا مکتب فکر سه نوره یعنی وینو طرف ته لاړ شي خب بیا دینه بهتر حال دغه دی ځینې علماو غټو علماو دا ذکر کړی دی په کار دا دی چې که اهل تشیع مکتب نه یو کس پاڅېدو چې هغه یو توهین وکړلو په کار دی اهل تشیع پاڅېږي هغه خلاف مثلا اقدام وکړي هغه په خلاف اف آی آر یا درج کړي هغه په خلاف احتجاج یا وکړي چې دغه موسیقي سره تعلق نشته ویلې یو بد کس یو توهین آمیز خبرو کولی کس هغه یو مکتب فکر سره تعلق نه وي هغه خپل هغه کار وي و انداسې کوم دی که یو اهل سنت مکتب نه یو کس راپاڅېده په کار دا دی چې اهل سنت مکتب خپله روکتام وکړي یعنی هغه فتنه به چې شي ختم شي نه امیرالمؤمنین دغه حکمت کې متداویلی دي چې تاسې فتنې نه که غواړئ چې مو ځان وساتو فتنه غوټه نه شي فتنه روک شي نه فتنې وخت کې ته یو خو بچي مخای جوړ شوه چې ما سپرلی ویر کوه ما هغه ته شودې ویر کوه یعنی ما یې مخ ته پروموټ کوه ما هغه فتنه غوټوه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته